کار دا تاسو په دې باندې همیشه کمنټس ورکوي وم د ډېر وخت بعد دیو ته په دې خبرې ضرورت محسوس ولې شو چې جماعت دعوه چې ده د هغه خلاف چې د کریک ډاون وشي په محاصره کې هم شوی ده په پېښور کې هم شوی ده په نورو ځایونو کې هم اشارې داسې تاسو ګڼئ چې دا د خاقان عباسي صاحب د دوره واشنګټن چې دی د هغې څه نتیجه ده د هغې څه ورکول دا د دې خبرې ثبوت دی چې پاکستان باندې یو طاقتور بیروني پریشر دی او دغه پریشر ته پاکستان حکمرانان سرنډر شوي دي که فرض که جماعت الدعوه باندې اعتراضات دي په حافظ سعید باندې اعتراضات دي دا ملکي عدالتونه څه دپاره دي قوم ته هغه مخې ته راوله ملکي عدالتونو ته پیش کړه ملکي عدالتونو هغه همیشه کلیر کړی دی د هغه خلاف څه ثابت شوی نه دی نو بیا ولې په بیروني پریشر باندې ته په داسې خلکو باندې چې محب وطن دي هم محب اسلام دي او د هغې یو ډېر لوی فلاحي او د خدمت یو نیټورک دی د امبولانس په صورت کې د شفاخانو په صورت کې په ایمرجنسي کې او په چې کوم کلیویټیز دي کوم آسماني افات دي په هغه کې تاریخي خدمت هغې کړی زما په خیال ټول پاکستانیان بالخصوص ټوله دیني طبقه جماعت الدعوه خلاف په دې کریک ډاون باندې خفه ده د دې غندنه کوي د حافظ سعید خلاف په دې کریک ډاون باندې خفه ده د دې غندنه کوي سیاسي جماعتونو له پکار دي چې په داسې څیزونو باندې چې مشترکات دي او په هغې کې قومي امیج د پاکستان خرابي په هغې باندې اواز اوچت کړي زه اوس هم حکومت ته یم جماعت الدعوه خلاف د حافظ سعید خلاف چې دا کم اقدامات شوي دا بلا جواز دي دا د امریکې په پریشر باندې دي دې سره د پاکستان تشخص دا مسح کیږي او د دې په نتیجه کې د پاکستان عوامو په خپل ملک باندې اعتماد متزلزل کیږي لهذا دې نه فوري طور باندې واپسې کېدل پکار دي البته که په چا باندې څه اعتراضي ثبوتونه میډیا کې پیش کړي عدالتونو ته لاړ شي پاکستان په نظام باندې ټرسټ وکړي او د پاکستان د نظام تحت پاکستان کې دننه فیصلې وکړي تاسو همیشه چې دی د جماعت اسلامي خپل سټانس هم دی د پاټا په باره کې موږ 2018 الیکشن چې دی د هغې مختلف اړخونه دغه کوو مختصر راته ووایئ هغه د پاټا چې کوم د مرجر کومه خبره وه هغه تاسو ته ښکاري نه چې پولیټیکل پارټیانې بوجوه په نان ایشوز کې په مختلف دغه کې چې کوم دي د هغې نه په شا کېږي 2018 کې د هغې چې دی دغه پکې ګڼئ چې د هغو ته نمایندګي به یقیني شي پکې د فاټا خلکو سره زه یم که چېرې یو پارټۍ یاد کړم چې هغې ورسره زیاتې وکړه ډېر زیات نو هغه زما په خیال وفاقي حکومت چې هغې په خپله کمیټي جوړه کړې ده او د هغه کمیټې رپورټ یې د کابینې نه پاس کړه د هغه کمیټې رپورټ یې قومي اسمبلۍ ته پیش کړه او باوجود د هغې نه د هغه رپورټ یې عملي نه کړه نو ټولو نه زیات ظلم خو ورسره د پاکستان مسلم لیګ نون وفاقي حکومت کړی دی زما په خیال سیاسي جماعتونه په شا شوي نه دي خو د سینټ د الیکشن د وجې نه نور چې کم قامي ایشوز راغله د هغې په وجه نه د هغې توجه د فاټا د ایشو نه لږ دغې ایشوز طرف ته راغله زموږ جماعت اسلامي په حیثیت سره دا خبره کومه زموږ د منشور دا یو مستقلي سره د فاټا د همګیر او همپهلو مسایلو حل خیبر پختونخوا کې مرجر او میګا ترقیاتي پروجیکټ د فاټا له ورکول دي وخت راغلی دی چې د فاټا خلک موږ انسانان وګڼو وخت راغلی دی چې د فاټا خلک موږ پاکستانیان وګڼو وخت راغلی دی چې د هغې د بشري حقوقو موږ احترام وکړو قامي وسایلو کې هغې ته حصه ورکړو او د پاکستان په مین سټریم پالیټکس کې هغې کم از کم رادننه کړو ځان سره زما په خیال باندې دا د وخت پایه نور د تاریخ د پایه په وروستو باندې نشي ګرځېدلی کېدی مستقبل د فاټا دی مستقبل د فاټا خیبر پختونخوا کې مرجر دی او د 2018 د انتخاب نه مخکې دا زموږ یو خواهش و زموږ یو آرزو وه بدقسمتۍ نه موږ ته داسې ښکاري چې دا نه پوره کېږي د سپریم کورټ او د پېښور های کورټ ایکسټنشن توسیع فاټا ته به هر حال دا یو لوی قدم دی زما یقین دا چې د 2018 د الیکشن نه پس به جماعت اسلامي په خپل پارلیماني سټرینث باندې انشاءالله فاټا خیبر پختونخوا کې مرجر کول لپاره عملي او ټوس اقدامات کوي صحیح مطلب تاسو په خپل موقف باندې قایم او د ناګزیر ګڼئ د پاکستان سلامتۍ دپاره